أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. دا دویشتم حدیث دے 40 کے اور دے راوی دے سیدنا عبداللہ بن جابر ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری. سیدنا جابر ہم صحابی دے عبداللہ ہم صحابی دے زکوایو رضی اللہ عنہما اللہ دے دبدواڑو نرزاش یادا منگا رضی اللہ عنہما پدے مانم ویلی شو چی اللہ دبدواڑو نرزا دے. جابر بن عبداللہ ډیر قدیمی مسلمان دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ہجرتنا مخی انصار چه براتلل د مدینه منوره خلق حج لا ہجرت اعلانو کرے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغی ته دین پیش کو. دو موقع دا سراغلی دی چپائے کہ د مدینه خلق و ایمان راوڑ دے اور بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره وعده هم کړی دا چې ستا په دین باندې ومونږ امرو او ستا دین ومونږ خپل کلی ته رسو. او دیم وعده کړی وا چې کچره تا هجرت کو نو موږ تعالی ځای درکو او ستا امداد وکړو. امداد ته نصرت وای انصار او ته انصار په دې وجه وای چې دین نصرت کړی دی امداد یې کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا میټینګونه دا خبره او وعده د یو غونډه خوا کې وکړي غونډه تاربه کې عقبه وي چونکه دا دو ځله شیو نه دی ته وی بیعت د عقبه اوله او بیعت د عقبه ثانیه. نو دا صحابي هغه دویمه عقبه کې مرګره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هلته ملاقات شو. اسلام یې هغه وخت قبول کړو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت نه وکړي. انصار د مدینه یا نور څه خلق چې کوم مشرکان وي هغوی حج لراتلل. حج ډېر قدیمي عبادت دی. ابراهیم علیه السلام د زمانې نه شروع دی. دا به یوازې مسلمانانو نه کو بلکې هغه زمانه کې څومره مشرکین چې وو هغوی به کو چا چې ځان منسوب کو ابراهیم علیه السلام ته او ځان ته به د هغه نبسي ویل او د هغه اولاد به ویل یا د هغه امتیان به ویل نه به دا کار کو حج به کو. اگر چې کې ځان له هغې دننه څه ډېر بېدینۍ ور داخلې کړی وې لکه طواف به په بربنډه باندې کو. قرآن د هغې تنقید کړی دی چې طواف په بربنډه مه کوئ. کور ته چې واپس لاړل نو بیا په دروازه نه تلل. یو بلې غاړې ته به یې دروازه کله وکړه یا یې په دیوال راودانګل. نور بې شمېره رسمونو قریش به مشعر حرام ته نه تلل شپه به یې هم نه کوله هلته کې. عرفات کې یې هم څه نخرې پخرې کولې. د قرآن مجید ثم افیضوا من حیث افاض الناس بې شمېره ځایونه د هغې تنقید کړی دی چې تاسو هم هغه شان کوئ څنګه چې نور خلک کوي. بار کې خبره صرف دا کولی چې دا مه وایه چې ګندې حج دا زمونږ دین کې شته او بل ځای نه و. دا نه مخکې نه روان دی. دومره دا چې مسلمانانو باندې د حج فرضیت په 9 هجري کې شوی دی. یعنی د هجرت په 9 کال باندې هجرت فرض حج فرض شوی دی. چې په 9 کال باندې فرض شي نو 10 کال باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي. په دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حج یو کړی دی. مکه کې څومره کړي دي د هغې څه ثبوت نشته دی. چایا کړي هم دي که نه دي کړي. د بعضې خلکو خیال دی چې اړو کړی وی نه وي نه به یې عمره کړي
او وجه دا غي چې په کعبه کې دنه بوتان پراته دا خو ټیک دی چې بوتان پراته بار نه ښکارېدل، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اختیار نه و هغه وخت خو مونځ خو به یې کوو کعبې ته. مونځ خو د هجرت نه 2 کاله مخکې فرض شوی، د مونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې ته کوو، بوتان پکې دننه پراته وو بېشک، لیکن چې کله یو سړی مجبور معذور او مقهوري نو هغه باندې شریعت څه پابندۍ نه لګوي، بیا ورته یې مونځ وکړه. بار کې یو دغه ځان له یو بنیادي تفصیل له یو بنیادي خبرې او دا سړی دا صحابي سیدنا جابر بن عبدالله جلیل القدر صحابي دی او وی مشاهیر الصحابه د صحابه کرامو مشرانو کې تفصیل دی را پر وایو. ایو شپه دا هغې ته لیلة البعیر وی، د هغې ځان یو کیسه ده. په هغې شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده دپاره 25 ځله دعا کړې وه. دا دومره بختور صحابي دی، پیغمبر چې چا دپاره یو ځل دعا وکړي ډېر بختوري، د چا دپاره چې 25 ځله وکړي نو د هغه په بختاورۍ کې څه شک نشته. د حدیث حافظانو کې دی ډېر کثرت سره روایتونه بیانوي، عمر یې هم ډېر زیات و، صحابه کرامو او تابعینو ته ډېره فایده اخیستې ده. آخري عمر کې وفات شوی دی او د ده عمر چې کله وفات کېده نو هغه 94 سنه 94 سال عمر کې وفات شوی دی، یعنې 100 کاله کې 6 کاله کم و، 94 کاله کې مړ شوی. د ده نه احادیث ډېر نقل دي، 1540 احادیث ته نقل دي. دی شهید شوی دی، د ده پلار چې کوم دی عبدالله، جابر خو دغه حال دی، بیا دی د عبدالله زوی دی. عبدالله انصاري چې کوم دی د هغه شهادت شوی دی په جنګ احد کې. دا پلار او زوی دواړه صحابه دي. دی وایي چې یو سړی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو. دا سړی دی سیدنا نعمان بن قوقل صحابي دی رضی الله تعالی عنہ. دا حدیث دی لحاظ سره ګران علم شي چې دی کې کله کله داسې مبهم نمونه راشي، لکه د دې حدیث کې چې راځي چې یو سړی راغی، دا سړی څوک و؟ دا چا سره چې کتابونه نه وي هغه ته پته نه لګي چې دا څوک و. څوک وایي دا منافق و، څوک وایي دا څوک یهودي دی، څوک وایي نصراني دی، نه دا مسلمان و. او دا صحابي نعمان بن قوقل رضی الله تعالی عنہ، هغه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي ارأیت اذا صلیت المکتوبات، ستاسو څه خیال دی که زه صرف فرض منځونه کوم؟ فرض مونځ پېژنئ که نه؟ 2 د ساري، 4 د ماسپښیني، 4 د مازدیګري، 3 د ماښامي او 4 د ماسخوتني، د فرض مونځ وایي. صرف فرض مونځ کوم، ورسره سنتونه او نفلونه نه کوم، نو بیا به څنګه دي؟ جنت ته به ځم که به نه ځم؟ مسله وضاحت سره کول غواړي چې آیا دا سنتونه یا نوافل دا د مسلمانۍ لپاره شرط دي؟ خبرې اصل مطلب دغه دی. د دې حدیث نه بعض خلقو نه بلکې اکثرو دا مطلب اخیستی دی چې ته کله فرض مونځ کې نه بیا د سنتو ضرورت نشته. ډېر خلک وایي داسې، لیکن دې خلقو نور احادیث پریښي دي. داسې احادیث ته دی چې په یې کې دا وایي چې چا په 12 رکعاته مونځ باندې دوام وکړو، همیشګیري وکړه، دا سړی به جنت ته ځي. نو هغه 12 رکعاته باندې دوام څه شی دی؟ هغه سنتونه دي کوم ته چې مونږه سنت مؤکد وایو. حدیث کې صرف د دخول جنت او د فرضیت مسله ده، دا اختیار نه دی چاته حاصل چې هغه د سنتونه پرېږدي. د دې نه خلقو دا یو ګپ جوړ کړی دی. اوس ډېر فیسبوک باندې دا حدیث ډېر عام دی چې بس فرض منځو کا نور ضرورت نشته.
دا خلق غریبانان یو حدیث واخلی نور پرېږدي. د دین مزاج زموږ دا نه دی. دا مرض عربو کې هم ډېر دی. سنت کوي نه کوي، فرض کوي دي به مخوان ده، نوافل نه کوي، سنتونه نه کوي. محدثین هغوی دا وایي چې که یو سړی سنت مؤکد بالکل پرېږدي نو یره دا د دې خبرې چې دی د الله د شفاعت نه، د رسول الله د شفاعت نه محروم نشي. بل یو دا چې د یو سړي باندې فرض څه شی دی چې پای باندې دی مسلمانېدی شي، او یو دا دی چې یو سړی نفل یا سنت کولی شي که نشي کولی او کوي به که نه به کوي، دا دواړه ځان له خبرې دي. په یو سړي باندې روژې کومې فرض دي؟ هغه روژې چې ته مونږ د رمضان روژې وایو. د حدیث کې دویم جمله هغه ده چې وصمت رمضان. خو څه مطلب دی که دا سړی نفل روژې نیسي نو نه به نیسي. که دی مطلب یې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفې د ورځې د روژې ولې فضیلت بیان کړی او د محرم د 10مې ورځې د روژې ولې فضیلت بیان کړی ده، او خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې د هر ګل او د هر زیارت دروازې روژه ولې ده، او ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 14مه 14مه او 15مه د سپوږمۍ باندې به نفل روژې نه وي. مصیبت د خلقو کې دا دی چې یو حدیث راوالي نور پرېږدي. دا دین دغه شان خلق تباه کړي. دا حدیث دی او صحیح دی، لیکن د دې دا مطلب نه چې ته سنت او نوافل پرېږده. دی خو نه دی مطلب. خلق د دې دغه مطلب واخلي. دا حدیث صحابه کرامو اورېدلی دی، آیا هغوی سنتونه او نفلونه پرېښي دي؟ هېچا نه دي پرېښي. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله سنت او نفل به کول که به نه کول؟ کول به یې. نو مونږ پوه شو چې د حدیث دغه مطلب نه دی. دا د هغې بېوقوفانو کاري چې هغوی حدیث د استاذ نه ونه وایي، دغه شانتې وګوري په کتاب کې او معنی وکړي. نو دا پته ورته نه وي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دایمي عمل کم دی، د صحابه کرامو عمل سره، او بیا په سنتونو او په نفلو کې انسان ته نقصان څه دی. حدیث کې دا راځي، محدثین فقها لیکي چې سنتونه مکملات دي د فرایضو. دا یې څه مطلب دی؟ د علاقه کې خلک د هغې عجیبه مطلب اخلي. کتابونو کې لیکلي دي پاګلانو چې فرض منځو کې که نه نو ورپسې به ته سنتو کې، نو سنتو سره به د مونځ تکمیل وشي. نو دې مطلب وي دا شو چې بیا به سنتو پسې په جمع دعا کوي. دا ځانه مطلبونه بیانوي. سنت مکملات دي د فرضو، د هغې مطلب دا دی. حدیث کې راځي چې که د یو سړي د قیامت په ورځې په فرضو کې څه کمی راغی، بندګیری دا انسان دی، کله بے اودسۍ کې مونځ وکړي، کله بے توجهۍ کې مونځ وکړي، کله جامې ګندۍ پته ورته نه وي، نو ثواب کې خو به کمی راځي که نه. ګناهګار والی جدا خبره ده، ګناهګاري کی بنا، لیکن ثواب کې به کمی راځي، اجر کې به کمی راځي. نو هغه کمی الله په څه پوره کوي؟ په سنتونو پوره کوي. چې کله پته ولګېږي چې دې سړي په فرایضو کې کمی دی، مطلب دا ہے صفاتو کې کمی دی، د فرایضو ثواب یې پوره نه کېږي، نو الله به وایي چې د ده نفل عمل وګوره شته که نشته. نو چې وګوري چې شته یې نه، الله به وفرمایي دغه ورله فرضو ته ور واړوه. نو سنت او نفل ضروري دي که نه دي؟ هغه یې پرېښي دي. هر څه دا یو حدیث یې په مخه کړی چې صحیح حدیث ته چې د انسان د نجات لپاره دا کافي ده. و یو حدیث خلق نه علي په مخه باندې. زمونږ د دین تقاضا دا نه ده. بعضې خلق په یو آیت کې ټول دین ګوري، څوک په یو آیت په یو حدیث کې ټول دین ګوري. دا غلطي ده. او د افسوس خبره بیا دا ده چې یو سړی که هر څومره قابل او پوه سړی، هر څومره سبق یې ویلي،
خو چې د پټوار سبق یې نه ویلي نه په هغې نه پوهېږي او په کې هغه رایه هم نشي ورکولی د هغه د رایې څه اهمیت نشته یو سړي چې ساینسز نه ویلی نو هغه د بیالوجي یا په کیمسټرۍ کې یا په بل سیسیز کې رایه نشي ورکولی خو د دین د خلکو هسې ډېران جوړ کړی دی چا ویلی نه دی راځي هر سړی پکې خاښی وایي دا غلطه طریقه ده د مسلمانۍ خو دا مطلب چې مسلمان دی که په دین هم پوهېږي د دین د پوهې دپاره پوهه ضروري ده استاد نه وي هغه خلک چې یو سړی پټواري نه دی هغه پټواري له رایې نشي ورکولی نو چې یو سړی دین نه دی ویلی نو مهرباني دې وکړي هغه دی په دین کې خپل عقل نه چلی لوی سړی وي لیکن هغه دین نه ښودلی شي او نه په دین پوهېږي خو دې حدیث باندې خلقو ته دوکه دغه لګېدلی بیچارهګانو ته لیکي کتابونو کې هم لیکي چې نجات دپاره دا کافي دی ولې حدیث دی نور حدیثونه وګوره که نه یو حدیث ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارایت اذا صلیت المکتوبات ستا څه خیال دی که ما فرض منځونه وکړل وصمت رمضان او د رمضان روزې مې ونیولې واحللت الحلال او حلال مې حلال وګڼل او په هغې مې عمل وکړو وحرمت الحرام او حرام مې حرام وګڼل او ځان مې د هغې نه منې کړو ولم ازد علی ذلک شیئا او زه په دې باندې څه اضافه ونه کړم ادخل الجنة زه به جنت ته لاړ شم قال نعم هغه ویل یعنی د فرضو په کولو باندې د دخول جنت سبب جوړېدی شي سړی صرف فرایض کوي دی جنت ته تللی شي خو دا مطلب خو نه دی چې سنتونه دې پرېږدي هغه یو مثال درکړه دا او بل دې کې وګوره په دې کې خو د حج او د زکات ذکر نشته یعنی په دې کې صرف د فرایضو ذکر دی د روزې ذکر دی ستاسو خیال دی چې مسلمان باندې حج او زکات به فرض نه نو کدی نه سړی دا استدلال وکړي چې بھائی په دین کې دوه عبادتونه دي بس مونځ او روژه حج او زکات وګي نشته دا سړی بیا مسلمان دی دا خبره به صحیح دا صحیح نه دا غلط ده ځکه ما ویل ټول دین په یو حدیث کې نه په دې حدیث کې دا ستا مخې ته پروت دی د صحیح مسلم حدیث دی په دې کې نه د حج ذکر شته دی او نه په دې کې د زکات ذکر شته وصول یې نشته نه هغه وجه بیا خلک معلوموي که نه وجه دا ده چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه چې کوم حدیث بیانوي نو هغه د نعمان بن قوقل خبره کوي او دا غریب صحابي دی غریب داسې دی چې په ده باندې حج هم نه دی فرض او په ده باندې زکات هم نه دی فرض نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دې ذکر نه کوي دا نه مطلب چې ګنې د اسلام دوه بناګانې دي د اسلام 15 بناګانې دي د حدیث علم ګران په دې باندې شي چې دې کار سره خپل رائے ور داخلي د حدیث مطلب خپل ځان هم بیانوي هغه مطلب زده کول پکار دي کوم چې د دین ماهران او محدثین بیانوي بار کې د حدیث کې موږ ته دا وویل چې سړی کله دا اعمال کوي نو دا سړی جنتی کېدی شي سوال دا دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پتا سو کې یو سړی د خپل عمل په بنیاد باندې جنت ته نشي تللی یعنی دخول جنت سبب هغه د انسان عمل نه دی او دې حدیث نه څه معلومیږي چې سبب دی که دې سره به ویسے چل گیا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام تپوس کی آیا ته هم د خپل عمل په بنیاد جنت ته نشي تللی هغه بیا زه هم نشم تللی الا ان یتغمدنی الله برحمته تر کې چې الله زه په خپل رحم کې نیم انغاړلی په دې ځای نه بحث شروع شو چې آیا د عمل په بنیاد سړی جنت ته تللی شي که نشي تللی او د هغې بل حدیث نه شروع شو چې انسان به د الله په فضل جنت ته ځي که د خپل عمل په بنیاد به جنت ته ځي دا دواړه خبرې صحیح دي هغه دا دی چې هېڅ کار د الله د فضل نه بغیر نه کېږي که د جهنم نه خلاصېدل دي نو هم د الله په فضل به سړی بچ کېږي او که جنت ته داخلېدل دي نو هم به د الله په فضل
داخلي خدا الله فضل به پچا کیږي دا غي سبب سره خدا الله د فضل سبب داري چې انسان بد عمله پریدي او نیک اعمال وکړي اوس به خبره سم شي دا الله فضل پاغه چا کیږي چې دا غي عملونه نیک ایمان پکې نیک عمل او ایمان دا سبب جوړیږي دا الله د فضل او دا الله فضل سبب دی جنت تر داخله دو اوس به څوک دا نه وي چې عمل غره بے فائدې چیز عمل بے فائدې چیز نه رہے د نیک عمل په بنیاد باندې دا الله فضل کی په انسان د جهنم نه د بچ کېدو او جنت تر داخله دو نو اصل بشک دا الله فضل دی لیکن دا غي سبب څه شری او دا غي ذریعہ او دا غي سبب هغه نیک عمل دی د دوړو احادیثو کې جمع کېدل په دغه طریقه باندې کی بعض نیکان خلق داسي چې هغه نیکی کوي ناغي بل تسپک ګوري لکه بیلما د تسپک ګوري بيدینه د تسپک ګوري دا خبره نه ده دا داغي داغه لوی ماتول د پاره وي ته لوی مکو اب نیکه باندې تعلم ک توفیق درکړه نه دا الله درکړه په دې وجه باندې پخپل نیک عمل مغرور کېدل نه پکار هر وخت الله نه یره پکار دا چې اسنا الله زما دا نیک عمل خپل دربار کې نامنظور نه کی غیر مقبولی نه کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فصل الله من فضل تاسو دا الله نه دا فضل غواړئ دعا شری موږ دوه چې او مسلمانانو نیکانو بندگانو الله نه غواړي چې یا الله په فضل وکي موږ سره حساب کتاب مکه موږ خپل جنت ته په خپل فضل داخل کی نو فضل دا الله سبب دی د جنت د داخلي دو او دا الله د فضل سبب دی نیک اعمال نو نیک اعمال افضل نه دي ابي ځای نه دي دغه طریقې د دین د زده کړې چې یو حدیث یا یو آیت د نور آیتونو یا د احادیثو پرانا کې قتل پکاري ایو م په مخه کا چې دا واغه یو گمراهي فتنه لري جوړ کړه اقول قولي هذا استغفر الله لكم